ډېر فعال ولسی غږ ولسی پاسون د امنیت په لور یون پرمختګ د پښتون د تحصیلي کاټلنګ نوموړي او پیاوړي کردارونه چمتو شوي دي. په دغه اړه د کاټلنګ کالج ګراوند کې د سیمې لویه جرګه تابع شوه. د بزرګ سیاستدان صاحبزاده رحیم خان باچا په صدارت کې او د تحصیل چیرمن مفتی حمد الله یوسفزي په سرکرتګۍ کې د دغه درنې جرګې د نظامت چارې حافظ محمد سلیم ترسره کړې. جرګه کې ډیډک چیرمن ایم پی آی ملک شوکت، کمشنر مردان عبدالجبار خان، ڈی آئی جی مردان محمد علی خان گنڈاپور، ډیپټي کمشنر کیپټن ریټایرډ عبدالرحمن، ډي پی او هارون رشید خان او د سیاسي ګوندونو مشرانو سپینروبو په ګڼ کچ ګډون کړی و. د سماجی کږلېچونو په اړه ګټورې مشورې مخې ته راغلې. د اعلامیې او بیانیې تر مخه د تحصیل په سطح د لویې جرګې د قیام فیصله وشوه. جرګه کې به د هر مکتب فکر نمایندګي باوري کولی شي. جرګه به د سود، منشیاتو، لینډ مافیا پر ضد عملی گامونه اخلی او د امنیت دپاره به هلې ځلې کوي. یہ آج ایک بہت خوشائن جرگہ ہوا ہے اور پہلی دفعہ ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہر تحصیل میں اسی طرح مشران اکٹھے ہوں گے اور اپنے علاقے کے امن اور جرم کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے بتایا کہ زیادہ تر ایشوز آج کل جو آ رہے ہیں یہ لینڈ کے ایشوز آ رہے ہیں، تو لینڈ کے بالکل ایشوز ہیں. تو اس قسم کا ایشو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں مردان میں، اور ہم اکٹھے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس میں کوشش کریں گے کہ کوئی کسی کی زمین ہڑپ نہ کر سکیں، اور اگر اس میں کوئی ریونیو کا آفیسر انوالو ہوا تو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہوگا. یہاں پہ ایک جرگہ اور جرگہ میں امن و امان اور باقی جو مسائل ہیں ان کے علاوہ سے ایک انٹریکشن کی جائے. تو ہم ان کی دعوت پر آج یہاں پہ آئے اور وہاں پہ جرائم اور جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں ان پر خیالات کا اظہار کیا گیا. مشران نے تقریریں کی، تجاویز دیں. اور دیکھیں جو پولیس ہے، پولیس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی پریونشن اور ڈیٹیکشن آف کرائم ہے، تاکہ جو جرائم ہیں یا معاشرتی برائیاں ہیں ان کو کم کیا جا سکے، ان کا کلا کم کیا جا سکے. لیکن یہ تب بھی ممکن ہے کہ جب اس میں عوام کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو اور عوام آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو اور ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں آپ مل کے یہ کام کریں. او سو وخت د مونږ په تحصیلي کاټنګ کې یو خوب و حراس چې مړي دي، بدامني ده، لانجې دي، ډز دی، د هغې دپاره د مشرانو ټول تکلیف وکړو رالله. اوس د هغې حل او د هغې فالو کول انشاءالله تعالی دا به مونږ څنګه مفتي صاحب خبره وکړله، اعلامیه جاري شوله، مونږ به دې د خپل یو جرګه سیسټم جوړو. دا خو صرف د خلکو زیاتره په حکومت باندې تنقیدونه کول چې حکومت خاموش دی، حکومت نشته. نو دا حکومت او دا عوام مونږ یو بل سره کېنوله، هغې یو بل سره کېناستل. انشاءالله مونږ به یو فعال جرګه جوړو د تحصیل په سطح باندې، او دا باقي وړې خبرې یا غټې خبرې چې دي انشاءالله دا به مونږ د انتظامیې سره بیا شیر کوو. مونږ خپله لکه د انتظامي مشرۍ هغه حق ادا کول غوښتل. نو زما او د ملک شوکت صاحب د ډېر وخت نه په دې حوالې سره، دې جرګې حوالې سره د قتل و غارتګیري، سود، انډرپلی او رقص و سرور دا محفلونه په دغه تمام تر صورتحال باندې زموږ نظر. نو انشاءالله د خالی په ورځ د جلال خان دی په ځای کې به د رحیم خان باچا صاحب په کنویننګ او سربراهۍ کې یو کنویننګ باډي به تشکیلیږي چې د هرې سیاسي پارټۍ نه پکې مشران هم اخیستل کېږي، او د هر کلي نه تقریبا 32 ویلیج کونسل دي. نو د هر ویلیج کونسل نه به هغې کې ذمهدار شخصیات هغه اخیستل کېږي. او انشاءالله زما د اندازې مطابق چې زه چې ورته څومره پرعزم یم، نو الله رب العزت دې وکړي چې دغه شانتې ورته دا جرګه دا هم ورته پرعزم وي. محمد ایوب، پښتونخوا ریډیو، مردان. محمد